बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ورون سبق کې اول دا خبر شو وا زمير کې دا په دوه قسمه یو بارز دی یو مستتر دی بارز چې ښکاری رزونو کې ښکاری او مستتر عام کنه ښکاری بیا مستتر جایز الاستتار واجب الاستتار دا بل کا جایز الاستتار دی هغه لپاره فاعل اسم ظاهر مراد شي او دای لپاره فاعل اسم ضمیر مراد شي او واجب الاستتار دی دای لپاره فاعل به همیشه لپاره اسم ضمیر بوي شرط هم دی لپاره فاعل اسم ظاهر دی نه نشرات لري ها وځه او بیا موږ ویلو په فعل مضارع کې پنځه سیګری او په پنځو څو کې لکه ضمیر د نام مستتر وي په دریو کې واجب الاستتار سره او په څو کې جائز الاستتار سره نن سبق کې د تجربین متعلق ترين دا بحث دی په تجربین کې یو څو خبرې دي یو خبره دا ده چې امام اخفش رحمت الله علیه په باندې دا تجربین په دې کې ضمیر نشته څنګه چې په یضربو تضربو اضربو نضربو کې ضمیر مستتر دی د قشان دی په تجربین کې ضمیر مستتر امام اخفش رحمت الله علیه وایي چې په تجربین کې هم ضمیر سره مستتر چې هغه څه دی انتی سبق مستتر دی انتی تاسو وایي امام اخفش رحمت الله علیه دی وایي چې په تجربه کې ضمیر سره دا مستتر او جمهور علماء کرام دغه علاوه کوم دي او جمهور علماء کرام وایي چې په دې کې ضمیر د متصله بارز دی سره بارز دی او هغه څه دی هغه یاد سره یاد هغه یاد واځي ورا تجربه مضارع موږ یو خبر دا وکړه چې په تجربه کې ضمیر مستتر دی او بارز دی نو جمهور علماء کرام سوي یا بارز او څه شي یاد او امام اخفش رحمۃ اللہ علیہ سوي دا ضمیر مستتر دی بریږي اوس امام اخفش رحمۃ اللہ علیہ چې وایي چې دا ضمیر مستتر دی دا یا به څه شي دی دا یا چې بګران دا کنه دا یا به سره نو په دې کې په قول دي کوم چې په دې قول علامه رضی رحمت الله علیه او چې د امام اخفش رحمت الله علیه په باندې دا یا دا پکې د دغه علامه ده د مخاطب علامه ده دا یا پکې څه علامه ده د مخاطب علامه ده دا یا پکې دا یا چې یو دا یا پکې د مخاطب علامه ده یو دا او دویم دا چې دا یا پکې د تانیث علامه ده دا یا پکې سره دا تانیث علامه دا دویم قول چې دا علامه رضی رحمت الله علیه علامه رضی رحمت الله وشوي علامه رضی رحمت الله علیه وی چې دا امام اخفش رحمت الله علیه په قول دي چې دا یا پکې ډېر اصل پر دا یو قول دا چې دا تانیث علامه ده او دویم قول دا چې دا مخاطب علامه ده او د مخاطب د علامه خبره کمزوري ده او د دویم د انده ده واځي دی باندې او د جمهور علماء کرام په باندې دا یا چې دا نو دا هم د تانیث علامه ده او هم د فاعل علامه ده دا یا هم د تانیث علامه ده هم د علامه ده د فاعل علامه ده هم د تانیث علامه ده هم د علامه ده ها هم د تانیث علامه ده هم د علامه ده دا څه کوي دا جمهور علماء کرام فرمایي چې په تجربینه کې دا یا دا هم د تانیث علامه ده او هم د علامه ده د فاعل علامه واځي وځه فاعل علامین لپاره یا چې نن دا تاول راوړل بل سره حذف ول راوړو یا دا فاعل علامین لپاره سیکی درځي ندی لپاره نذیر ورکړه دې لکه لګي هادي امت الله یعنی چې دا الله پاک او وینځه اما وینځه دې لګي دلته دا هادي یعنی دا یا مؤنث لا دا مؤنث لپاره استعمال شوی دا دلته موږ دا مؤنث لپاره جندار راوړل یا پوښتنه دی باندې ها دلته باندې پوښتنه او جمهور علماء کرام فرمایي لکه څنګه چې په تجربونه کې دا وخت نه دا ضمیر بارز دی دا قشانتي په دې تجربینه کې رایا سره دا به ضمیر بارز دی دا پټ نه مستتر دی پوښتنه دی باندې ضمیر به مستتر نه اوس دی وایي چې ضمیر به مستتر
او د دې انتی ضمیر د دې لاندې لګا انتی ضمیر لاندې نو دا انتی ضمیر نه بګولې حروف تر راوړل چې یې پکې راوړل هغه څنګه چې موږ وایو ضربتا د دې لاندې ان تمہارے اگر تمہارے لاندې تمہارے ضربتم لاندې انتم نه راځي کوم دا راوړي کنه نو دا په شان دي تجربین نه نو په تجربین کته دا الف نون تا د دې حروفونو ولا راوړي لکه موږ وایو په تجربین کې انت ضمیر دې انت ضمیر به فاعل له نو په دې کې تل انت نه یو هر کلی له سیوا کې چې تبګه یا چې دا فاعل علامه ګرځي خبره باندې پوښوي دا یو خبره ختمه شو چې په تجربین کې ضمیر باری لکه مستتر دی امام افشا مطلع سوی چې باندې کې ضمیر مستتر دی چې هغه څه دی انت نو موږ دا یې به سره پاره نو په قول دی یو دا تانی سره عمل او سره او جمهور علماء کرام څه فرمایي چې باندې تجربین کې ضمیر مستتر دی که بارز دی څنګه وایي بسما ضمیر دی څنګه څنګه چې په تجربونه کې وځي دا په تجربین کې یا او دا یا چې نن دا د فاعل علامه ده او د ځان علامه ده د تعلیق علامه ده واښوي هم د تعلیق علامه ده د ځان علامه ده د فاعل علامه ده بیا د تعلیق څخه فاعل لپاره علامه لپاره دا یا راوړل دا دوی ولې راوړل دا وسنه چې لګه هذه د دې لپاره استعمالي کې هذه امت الله دا یا د زمير دا تعلیق لپاره استعمالي کې دا شاندار استعمال شوی اوس دا چې لکه تجربین د لاندې انتی ضمیر ده نو د دې لاندې دي انتی د دې حروفونه یو حرفونه راوړي واښوي نو یې الف نشم راوړي الف نشم راوړي چې چې الف راوړي نو څه وایي کنه تجربانه واښوي دې بیا اتفاق سره چې سره تفسیر سره دا خو وکړ شو دیم دې څه جنون ساکن په کوله جنون ساکن ولګي دې څه بشي سبشي تدریبین د نون داګری سفیده سره به ذکر شي نون داګری سفیده سره به انتباس راشي جدا نه لسی دې څه وکړي راته په کوله و تدریب بتنوع تدریبیتینا هو تدریبیتینا خدا خو دې له بیا دا جدا غاړه پکړه او ډیر څه سکیل کړي دا نه ویلېږي وایي به باندې چې اس نه ویلېږي نو موږ مجبورن چې نه دا یا راوړو واښو به باندې مجبورن چې دا نو سره راوړل یا راوړو ها چې څه وکړي دا نو دې سره حساب وکړنه وایي درې ما اور بګی دا چې دا چې د دې التباس راځي کنه دې څه وکړي دا آیات سره دا نو دې سره حذف کړه یا دې حذف کړه سره یا دې حذف کړه تدریبین نه کنه تدریبین دې څه وایي تدریبین وایي تدریبین وایي یا دې رسم نه حذف کړه نو یا دې څه مطلب کوله ولې څه مطلب کوله ځکه چې دا دې تدریب نه او د څه دالي کوي نو عربيان په ځبر دې پېښ نه کوي بیا نو بدل لګي دا تدریبین نه او تدریبن نه یا تدریب نه کوم څه دی باندې او حذف قانون په دوه شي کېږي د نون حذف په دوه شي کېږي لکه دا حذف کې چې تدریبي وایي نه دې هم بیا چې دا مذکر مخاطب سره چې دې راغلي تدریب سره بیا دغه راځي مشابهت راځي دا مشابهت چې اس نه کېدا کوم بګیات نه دا راوړل کوښښ او یاد ولې راوړل ځکه چې بنور مثالونه کې یا څنګه راغله لکه په هادي احمد الله په دې پوښتنه تاسو نو ګورې یو منګه دا خبر راوړل چې ضمیر مستتر دی که بارز دی بل دا چې ضمیر دلته پټ دی انته دا ضمیر خو د بارز د عام علماء کرام باندې دلته انته ضمیر دی ورکول دی او هر کولې راوړل الف ته ولا راوړل نون ته ولا راوړل تالي ولا راوړل باقي دا تاسو کتاب ته ولې راغلی راوړ والياء في تضريبين علامه الخطاب او یا په تضريبين کې دا علامه د خطاب ده الکه یا په تضريبين کې علامه سره وفاعله مستتر او فاعل لري څوک ده عند الاخفش د چا بنل باندې الکه پوښتنه دی باندې امام اخفش رحمت الله علیه فرمایي چې په تدریبین کې ضمیر د فاعل دا به سره مستتر
دا یا پکې ضمیر د فاعل نه دی بلکې دا یا پکې د ثنا عمله دا یا پکې څه نه نو په دې کې دوه قول دي یو قول داره چې دا مخاطب علامه ده خدا قول چې دا غیر مشهور ده دا او دویم دا چې دا علامه ده تانیث ده پوه شو به معنی ها یره دا په خبره باندې پوه شو ها وعند العامه او د عام علماء کرام په نسبت باندې هو ضمیر بارز للفاعل دا یا چې دا نو دا ضمیر د بارز د فاعل لپاره کواوی تضریبونا لکه څنګه چې واو د تضریبون لري لکه څنګه چې واو د تضریبون لري وای لکه په تضریبون کې واو ضمیر تیرې کنه دا پکې بارز فاعل له نو دا قشانی په تضریبین کې یا چې نام سره بارز فاعل له وای د امام اخفش رحمت الله علیه دا قول نه لسی ولی ځکه په تضریبین کې دا علامه د کتاب شي نو بیا به اجتماع علامتین ورشي ځکه تضریبین کې دا تا چې نام دا خطاب علامه ده تضریبین کې دا تا دام دا کتاب علامه ده او یا خو هم وی کنه چې دا کتاب علامه ده دیو قول مطابق دا یا چې دا هم دا مخاطب علامه ده نو اجتماع علامتین ورشي لکه پوه شو به معنی ها او بعضو پکې دا جواب ورکړي امام اخوش ته جلتا چې دا علامه ده خطاب ده او بل څه ده او علا یا چې دا صرف علامه ده خطاب ده خدا جواب صحیح نه ده نو دا قول سره د جمهورو چې په تضریبینه کې ضمیر بارز ده که مستتر ده بارز چا شي ده یا وعينت الياء ها ودا وی کنه چې دا یا چې دا تاویل د تانیث لپاره ولې د فاعل لپاره چې دا تا دا د تانیث د علامې لپاره دا خاص کړل دا یو ځای وعينت الياء او معین کړی شوی د یا د سره لپاره د علامه تانیث لپاره یا دا چې د مخاطب ضمیر ده د سره لپاره فی هذه للتانیث لکه په کلمه هذه کې چې نه دا یا ساکنه د تانیث لپاره راغلی دا نو دا قشان دي په تضریمین کوم لا یا ساکنه دا تانیث لپاره چندار راغلی هغه په دې پوښوي ها په دې پوښوي بیا موږ سبا خبرې نه ونم غوړي بیا ما ته پوښوي نه ما ولې دې په موږ خبر وکړه چې په تضریمین کې ضمیر مستتر ده او کبارز ده نو امام اخفش رحمۃ اللہ علیہ ضمیر مستتر ده ها او عام علماء کرامو چې ضمیر بارز ده امام اخفش رحمۃ اللہ علیہ وایي چې کم ضمیر چې بارز ده کنه دا مستتر ده نو دا یا به سره پاره ده نو دوه قول دي یا صرف علامه کتاب ده او یا علامه چې د تانیث ده واښوي دوه خبرې دي وس دا خبره کې دي نه اخوا چې تضریبین نه خلان دي انت ضمیر ده دا انت ضمیر لري حروف نه حمزه یا نون یا تا دا ولنا راولل چی ای پکې راوللا واښوي نه ولم يزيد من حروف انت ولم يزيد من حروف انت لکه انت خو نه په تجربه کې انت لکه انت نه نو دې پیر څه چې انت لیکل انده صحیح ده دې ولي کې ځاله انت ولم يزيد من حروف انت ان زیات کړل د حروف انت نشئون څه شي ولې للالتباس بالتسميه في الهمزه زګه چې د همزه په صورت کې سره دي التباس راځي د څه سره تاسو سره لګوي په دې تجربه واجتماع النون في النون او کچرتا زمنون را ولما نو بیا اجتماع د نونونو راځي سره دي اجتماع دا نونونو راځي یعنی یو نون په کې زیاتی او بین نون په کې علامه درفي او دا هم څوک کسی کل سے واقع نه لہذا دا نه لسی وتکرار التاءین فی التاء او تکرار دا تاءان راځي د دوه تاګان راځي ها تجربتنا وای او دوه تاګان راوړل دي نه دا صحیح خاجدان ثقل پیدا کوي اجتماع د نون د پاره اجتماع ولا او دا تا د پاره تکرار وي دوانو کې فرق دا دی چې اجتماع یو ځای والته تکرار یو ځای والته وي او اجتماع دي چې په مېز کې په واسطه د بل حرف نه او تکرار دي چې په مېز کې په واسطه د نور حرفونه وي لکه تجربین چې ته وایې کنه تجربین ها نو پرې کې با اجتماع ده دغه بنونونه به یو ځای راشي ا تجربین چې وایې نو تاګان راځي په مېز کې په واسطه شته یې تکرار وي هغه پوښوي بیا وایي وابرز وایي چې لکه تا
دا کړه ده کنه ته چې انتینه به سرټکه نه ځکیږي نو بیا د ضمیر دی په کولې پټ راوړو ضمیر به ښکارا کړو کنه دا ضمیر دی په ښکارا ولې راوړو ضمیر به پټ کړو کنه د سره به په ضمیر نه راوړو یا به په راوړل نه سمجھ ویلو تضریب نه ویلې وې سمجھ ویلې تضریب نه ویلې وې نو ای تضریب نه ویلېږي ولې ځکه چې بیا دې انتباه سره دې جمع نه سره سره دي ها و ابرز او ابرز او دا ضمیر د یا ضمیر چې کوم دی دای په بارش کو پټه پکې نه کو د فرق بینه او بین جمعه د پاره د دې چې فرق راشي د دې او د جمع په منځ کې پوښوي ولم يفرق بحركه ما قبل النون او فرق پکې نه راوستل شي په حرکت د ما قبل د نون سره چې لکه ته کنه تضریب چې ته دا حمزه کټ د آیات کټ کې مضاف دي صفات شي تضریبین بپادشي تضریبینا پوښوي او د مضارع څخه چې دا هغه تضریب نه لري تضریب نه نو په تضریب نه او په تضریبینه کې خو فرق څه نو صورتن کو په فرق نه چې دا عربیان په زبر دیر پېښ نه کوي چې زبر دیر پېښ ترې لري لکه ما د دې نه زبر دیر پېښ کړ نو پته نه لګي چې دا تضریبینه نه کا تضریب نه لري پوښوي نو ولم يفرق بحركه ما قبل النون حتى لا يلتبس بالنون الثقيله والخفيفه في الصوره دغه چې دا به التباس دی التباس رنګ د نون ثقيله او خفيفه سره په صورت کې ولا بحذف النون انا بعد قول د نون سره چې یا نون تعذف کې حتى لا يلتبس بالمذكر المخاطب چې دا یو ځین شي دا مذکر مخاطب سره هغه پوښتنه مې مانی ها وفي المضارع متكلم او دا غفر شي نور ذکر کوي چې پای کې ضمیر مستتر دی یو د واحد متکلم څخه او یو چې د جمع متکلم څخه من المضارع متکلم او اضرب ونضرب فاضرب کې انا او فنضرب کې نحن وفي صفه او صيغه د صفت چې سونه دي نو په دې کې ضمیر مستتر وي او واجب مستتر سره اذا ضارب ضاربان ضاربون ضاربه ضاربتان ضاربات او مضروب مضروبان مضروبون په دې کې ضمیر ته دا مستتر وي صحیح بګي ضمیر مستتر وي نو تبه چې بازاربان کې دا الف سره بازاربونه کې دا واو سره بازاربتون کې چې راته بازاربتان کې راته نو دا بګي ضمیر نه دي نو دا ضمیر نه دي بلکې دا علامي دي جلاله تسنیه څخه دا جمع څخه نه وایي ونی ها پوهیږي ونی چې دا ضاربانه دا د بګي ضاربانه کې د الف ته د تسنیه څخه ضاربونه دا وره لپاره د جمع څخه نو چې په دې باندې دا دلالت کوي دا ضمیر په دلالت کوي په دې خبره باندې چې دا د تسنیه څخه د جمع څخه نو ضمیر په پټکول دا کارکول د ضرورت نشته او بس په خپل باندې صحیح لکه پوښتنه مې باندې ها دا به واجب لري 4 نمبر فی المضارع المتکلم یعنی کب چې د مضارع متکلم څخه دي نو بای کوم ضمیر تینا نه پټوي مطلب دا کنه لکه موږ په پنځو څو کې ضمیر مستتر دی نه یضرب تضرب اضرب نضرب د مضارع نه مضارع دا سلورم مضارع متکلم واحد متکلم او جمع متکلم په یو کې حساب کو پوښتنه یله خبرې مې پوښتنه وځي نه هغه بل خبره شروع کړي چې ضمیر مستتر دی نه په مرفوع راځي په منصوب او مجرور کول ناراضي نو دا ان شاء الله بیا سبب وي ورنن سبق موږ دا خبر وکړه چې په تجربینه کې ضمیر دې دا مستتر دی او که ضمیر خار دی نو په دې کې اختلاف دی امام اخفش رحمت الله علیه وایي چې په دې کې دا ضمیر مستتر دی او دا نور علما کرام جمهور علما کرام چې په دې کې ضمیر بارز دی ضمیر مستتر دی نو سره امام اخفش رحمت الله علیه چې یا دا انتی ضمیر دې دا مستتر دی عام علما کرام ضمیر بارز دی نو کم دی مونږ وایو چې یا پکې ضمیر بارز دی څنګه په تدریبونه کې واو دی پوښوي بیا دا چیرته امام اخفش رحمت الله علیه چې ضمیر باندې مستتر دی نو دا یا پکې سره بار الله نو قول دی یو قول لري چې دا د تانیث علامه ده او یو قول لري چې دا د خطاب علامه ده نو دوان نه شي دا خطاب علامت را ګرځي دا خطاب علامت را ګرځي نو بیا خو پرې کې اجتماع د علامتین ورځي پوښوي او دا صحیح نه او کدا صرف ماز علامه تانیث ګرځي نو ماز علامه تانیث صرف تار راځي او بل څه شي نه راځي پوښوي دې باندې نو دا باندې خبرې غلطي او جمهور علما کرام وایي چې دا یا چې دا بګې د ضمیر بارز علامه وایي دا یا بګول د تانیث د بار اورل شي دا
نو څنګه چې په نور مثالونو هادي امت الله چې نه پدې کې دا یا چې دا تنیس علامه لپاره راځي دغه شان دي پدې کوم دا یا تنیس علامه لپاره څنګه راغلي پوښوي بیا دې چې دا تجربین دلانه انت زمير ده نه انت زمير نه حمزه یا نون یا تا ته ول نه راوړي دلته کې دې تجربین کې دا راوړه نه په تجربین کې ځلانه راوړل د الف په صورت کې تسنیه سره مشابهت راځي التباس راځي او د نون په صورت کې اجتماع د نونونو راځي او د تا په صورت کې تکرار د تا ان راځي وایي دا هم نشم راوړل او بیا دا چې زمير په کومه بارش کړه ده کړه پټ کړه ده کنه نه کومه پټونو بیا دې چې مذکر سره التباس څنګه راځي او کا نون بګي ساکن کو نو بیا پای کې دغه سره التباس راځي نون دا کې ثقيله او خفيفه سره راځي پوښوي او کنه نه راکو نو بیا صورتن چې نه جمع مذکر مخاطب سره چې لري التباس راځي پته نه لګي یا تجربی نه او کا تجرب نه لري پوښوي او با واحد متکلم او بجو متکلم کې او بس یو صفت کوم زمير چنده مستتر دا